علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل وی قیامت په ورځ به الله د انبیانو د پاره داسې د نور تختونه به جوړ کی. قیامت په ورځ به د پیغمبرانو د پر الله د نور داسې تختونه به جوړ کی. پیغمبران به یو پیغمبر به خپل خپل تخت باندې ناسوي، خو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې زما تخت چې کوم دی هغه به خالی وي. نو تاسو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو تخت به ولې خالی وي؟ ما سره به دا یار ویسنه چې زما امتیان جهنم ته لاړ شي، زما امتیان جهنم ته لاړ شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې زه به الله ته دومره شفارس وکم د امتیانو د پاره چې الله به زما شفارس چې کم دی سکی قبول وکړي. الله به زما شفارس هغه قبول کی. دومره شفارس ورته کوم، دومره شفارس د خپل امتیان د پاره چې د جهنم د امت आवाज کی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله محبوبه تاسو کمال کو دغستای امتی هم جهنم کې نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د امتیانو دومره فکر او